سلامونه ونی کې هله احترامات امید ته تاسو ټول روغ جوړ خوشاله سوکاله پروګرام تاسو ورې د الیکشن خصوصي ترانسمیشن د سونو اف ام ریډیو نتورک دلار او دینا علاوه کوم خبرو کو سونو پښتونخوا باندې داغه आवाज تاسو زمونږ اوري او وینئ مې هم چونکه تاسو د پته وی 8 فروری باندې چې کوم الیکشن پرونو شو هغه نه پستا غیر حتمی یعنی غیر نتیجه خبرونه به تاسو ته مخې ته راځي مونږ هم کوشش کړی دی چې پرون تاسو ته لپاره سپیشل ترانسمیشن زمونږ سټوډیو نه براه راست تاسو چې داغه پروګرامونه نشریات او دغه شانتي زمونږ اپډیټ هم سونو پښتونخوا پیج باندې تاسو لیدلی او کتلی هم دي نو دغه شانتي صورتحال سره واندې ملک کې او په هغه باندې به هم خبره تر کو جایزه باخلو او بیا دغه شانتي 2013 2018 2024 دا الیکشن او بیا د دوه کې څومره فرق او د کم 2024 د 8 فروری پرون چې کم الیکشن شو په دې باندې هم جایزه غسل شي امن او امان صورتحال یا د شانتي سکیورټي صورتحال حواله سره هم خبره اترې تاسو سره کوو تاسو خپل اپډیټ هم مونږ ته راکوي تاسو الکه تاسو چاپیرچل تاسو په حلقو کې سوق چې دا غیر حتمی یا غیر نتیجې چې کوم اوسه پر روان دي سرکاري غیر سرکاري نتیجو مطابق تاسو به مونږ خپل د کامنټس دلار چې دا اپډیټ کوي او د شانتي میسج دلار چونکه مونږه په اف ام باندې هم دغه شو روانه ده او بیا دغه شاندې فیسبوک پاڼه تاسو سرچ کولای شئ زمونږ سونو پښتونخوا هغه باندې تاسو زمونږ دغه غږ आवाज مونږ لیدل شئ پروګرام کې आवाज نه هم پروګرام کې سره سینیئر صحافي یعنی هغه انالیست تجزیه‌کار چې هغه تاسو چې دا همیشه ویني بلا پروګرامونه هم کوي او دغه شاندې زمونږ په سونو اف ام باندې چې دا یو ښه انکر پرسن چونکه نیوز هم تاسو چې دا هغه اوري مجاهد پرویز صاحب چې هغه سره هم په سټوډیو کې ناشته هغه طرف ته هم ګام پورته کوو تاسو به چې هغه هم اوري خو تاسو سره دغه تاسو دی وی چې دغه الیکشن خصوصي ترانسمیشن روان دي زمونږ د سونو سټوډیو نه دا تاسو چې دا تاسو کتل هم شي او تاسو خپل ګروپونو نور ملګرو سره شیر کول هم شي چونکه مونږ کوشش کوو چې وخت تاسو ته اپډیټ کوو او چې دا هغه سیزون معلومات درکو چې هغه معلومات تاسو ته پته نه وي یا تاسو ته چې دا صحیح کوریکټ معلومات پته نه وي نو مونږ کوشش کوو مونږ دا کوشش همیشه کړی دی او دینه علاوه تاسو چې دا خپل الکو حلقو هغه اپډیټ په همرا تکوي د کامنټس دلار او د شانتي الکه کې تاسو په کومه حلقې کې څوک ولاړو او هغه س ریزلټونه دي هغه باندې صورتحال باندې خبره تر کو بیا تاسو ته 2013 الیکشن څنګه شو 18 الیکشن څنګه شو او 2024 الیکشن څنګه وشو په دې باندې هم تفصیلی خبره تر تاسو سره کو خو په سټوډیو کې आवाज نه ما پام چې دا بل طرف ته هم ګرځاو ما مونږ سره په سټوډیو کې مجاهد پرویز صاحب چې دا هغه سره ناست هغه طرف ته زو هر کله درته مجاهد صاحب علي شان ډېره مهرباني چې تاسو په سار وختي کې را بلنه راکړو راوم بلنم پروګرام ته راغوښتو خوشاله اوسئ مونږ هم خوشاله یو او دا شانت ډېر اوریدونکي هم تاسو خوښوي او بیا داسې سونو پښتونخوا پاڼه باندې هم تاسو چې دا هغه وخت راځي خو سرچی مونږه کوو ګورو سٹارټینګ به زه د زه نواخلم 2013 الیکشن لکه خبرو کو بیا د 18 کو بیا د 2024 تر زو بیا به اورال صورتحال باندې هم خبره اترې کو چې یاره څنګه صورتحال تیر شو پولینګ سټیشن چونکه مونږه هم بهر لاړو مونږه کوریج کول او هغه جنټانو چې د څنګه غوړه وی او دا شانتي پریزایډینګ افسرانو څنګه ډیوټیانه وکړي بیا ملکی صورتحال باندې خبره اترې کو چې یاره واقعیات څومره شوي دي څه حالات مخې ته راغلي دي هغه باندې هم خبره اترې کو او د ټایم کې غیر حتمی یا غیر سرکاري نتیجې چې کومې دي هغه روانې دي په هغې باندې هم تفصیلا خبرې اترې کوو په دې لومبۍ د طرف ته راځو سرجي چې 2013 او د 2018 او د 2024 الیکشن کې څومره تاته چې دا فرق راځي څه علي شان لومبۍ خو زه مطلب لکه تاسو ته مټول چې زمونږ کم کتونکي او اوریدونکي مینوال هغې ته مبارکي ورکوم لکه دا یو ښه طریقې سره وشو مطلب که تاسو په دې سوشل میډیا په میډیا باندې نظر به خو ساتئ یقینا لکه تر د اینډه پورې دا دغه به راتلل چې دا الیکشن لکه اینډه پورې دا کلیر نه و چې آیا الیکشن به کیږي نه کیږي لکه تر د اینډه پورې دا راتلل بلکې کوم ګورو نو خلک ششپنج کې ششپنج واقعي که تاسو کتل لکه دیزل هغه شان سرګرمي او هلي زلیوم نه چې څنګه شور شرابه او ګرماګرمي نو هغه شان نه و نه هغه شان جنډي نه جلسي مطلب او شو هغه چې څنګه لکه مخکې شو دا بس بالکل ان کې هغه اخیری او لس ورځو کې دغه شو جلسي مرسي او ریلي استری شو دغه شان هغه میټینګ کارنل میټینګ وغیرہ شو نو دغه لکه ان کې دغه شو نو هغه شان دغه نو خو بهر کې لکه
زه بیا هم په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې الله شکر دا یو لوی دغه و د جمهوریت په لور یو ښه ګام و دا ښه طریقې سره وشو. مطلب که اوورالو ګورې نو لکه ښه وشو هغه شان چې څنګه هغه مطلب که تاسو ګورئ نو هغه ډېرې زیاتې اندېښنې پکې هم لکه په سوشل میډیا یو دا دغه شو چې امنیتي دغه صورتحال کړکېچن دی او لکه دا به یو خوني الیکشن الله شکر دی لکه مطلب سواله داسې څه ناڅه واقعات پکې مخې ته دا کېږي پکې یو دوه ځای کې په پولیس حملې وشو دغه شان بلوچستان کې څه حملې وشو نو تقریبا زما په خیال سره 9 سکیورټي اهلکار شهیدان شوي او بعضې د پاټو په منځ کې هغه تاوتریخوالي سوک سپېړه پکې راځي نه پکې هم وشو. دا سرکت په دې خبره به کنټینیو هو دا آل اوور دی ورلډ دغه کیسې کې الیکشن وی د نو لکه دې ته که بعضې خلک دغه بیا هایلایټ کوي په سوشل میډیا په دغه چې دا وشو هغه وشو نو دا دومره دغه خبره نه مطلب دا زه وایم چې ډېر ښه وشو. لکه بیا دې کې زموږ د سکیورټي ادارې چې کوم قانون نافظ کوونکي ادارې د هغې ډېر مین رول و تقریبا 1,00,000 نه پورې چې کومونو پاک فوج پکې مختلفو ځایونو کې ذمهوارۍ ترسره کړي هغه هم د مطلب هغه اکثر به بیا دا بلیم کېدی چې دوی پکې لاسوهنه کوي هغه د پولینګ سټیشن نه بهر صرف امنیتي صورتحال او سنسټیټیو زیات حساس ترین پولینګ سټیشن یې هغې کې راکړي دي نو بهر کې لکه ډېر ښه وشو که دغه سره بل په دې باندې دا دی چې هغه کله الیکشن کېږي نو په هغې ډېر زیات تنقید شو لکه 2018 تاسو خبره کوله نو هغې باندې تر اوسه پورې مطلب هغه لکه چې زیاتره کم سیاسي دغه دي یا نور هغې باندې تنقید روان دی او مطلب هغه RTS نوم خو بس راځي RTS ډاون شو پلاني یو پاسو د ساري بیا بل د 9 پورې یو کس پاسو د ساري 9 بجې بیا بل پاسو نو دې ځل لکه چې پرون کم دغه مبصرین راغلي د کامن ویلث تقریبا 25 کسیزه وخت او هغې په اسلام آباد کې نور ځایونو کې د پولینګ سټیشنونو دوره کړې هغې لکه ډېر زبردست دغه کړي دي اپریشیټ کړي دي او ستاینه کړې ده چې مطلب انتظامات هم صحیح دي او صحیح طریقې سره کېږي نو دغه شان اوسه پورې که تاسو وګورئ نو لکه ما سهار چې رالم ناشتې نه مخکې مې اخبار ته خو لکه داسې چا د یو پارټۍ طرف نه داسې تنقید نه راغلی چې آیا دغه شوی دی مطلب دانلي شوی دی یا زیاتې شوی دی زور زیاتې خوا دې لکه مطلب اوورال لکه پرامنه طریقې سره زبردست طریقې سره شوي دي او غیر جانبدارانه بلکې دا چې نتیجو ته وګورئ ان انسپیکټډ نتیجې راغلي راډو چا یقین او ګمان هم نو او کوم دغه مطلب دا چې عوام ته ټیک ټاک دغه ملاو شو ازادي ملاو شو او خپل خوخه سره اوټونه خپل خوخه امیدوارانو ته اچولي او بل داسې چې ډېر خلک چونکې 15 کاله یا چې دا یا هغې نه مخکې یا وروستو چې کوم دغه الیکشن کېږي چونکې ټینیور مطابق خو چې دا 15 کاله پس تقریبا چې دا کېږي خو بیا خو که مونږ خبره وکړو نو ډېر خلک دې ته په انتظار وي چې یاره زما هر یو کس هر یو تن چونکې دا جمهوري نظام دی نو الریډي هر یو کس ته دا هغه دی چې هغه خپل ووټ اچولی شي خو ډېر خلک چې دا لکه دې ته انتظار وي چې زما لیډر به چې دا راشي هغه به چې دا مخکې زمونږ پرایم منسټر وي یا به د زمونږ خلکې چې دا یا زمونږ ضلع چې دا هغه به وي MP وي MP یا MNA چونکې دا زمونږ لوکلي په کار دا وي چې هغوی کلي لکې کارونه وکړي دې دپاره خلک خوښوي چې یو هغه کس راولو خو که بل طرف ته چونکې ما خبره د جایزې وکړه هغه 2013 مونږ کتلو د 18 کتلو خو بنسبت 2013 د 18 زه هم که 2024 الیکشن ډېر ښکلی وشو ډېر پر ما تاسو ته وی کنه چې لکه چې څنګه که تاسو ته یاد وي نو چې د 2018 یا 2013 کې چې څنګه دغه شو نو 2013 کې چې څنګه مطلب انتخابات مطلب د شپې چې دغه هغه بیا چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سویچ وکړو نو په هغې باندې بیا د PTI د طرف نه دغه روانو چې دا پری پلان دانلي شوی او د ته پته چې زه وزیر اعظم کېږم نو دا تقریر ولې راسې وکړو ټیک شو مطلب هغه زیاتره په هغې باندې 2013 باندې تنقید روانو بیا 2018 باندې خو مکمل چې څونه پارټۍ علاوه د یوې پارټۍ نه چې چا حکومت جوړ کړو لکه ټولو پې تنقید کړو بیا هغې کې هغه د RTS هغه مسله هم وه چې وي دغه لکه هغې باندې زیاتره دا خبرونه راغلي هغې حوالې سره چې د ماښامه پورې چې کوم ریزلټ څنګه روانو نو هغه شان لکه مطلب هغه چې بیا کوم پارټي په حکومت کې بیا راغلی و نو د دې هغې وخت کې مطلب په 2 یا په 3 نمبر نو بیا راماسخوتن RTS یې ډاون کړ او هغې سره بیا ریزلټ ساري بدل شي لکه اوورال اوس که وګورې نو په دې باندې صرف دا
لیکيت پرونه راسي د کیږي چې دا به ورالو شو چې لکه موبایل سرویس بند کړی شوی او زه هم که سر دا ډیر ښه اقدام شوی ځکه چې سوشل میډیا علي شان صاحب کتا سو پرونه ګورئ نو دغه چیف الیکشن کمشنر دغه بیان راغلی نو هغه چې دی حواله سره زه وزارت داخله ته هیڅ نشم ویلي مطلب دا دغه ایشو د سکیورټي نه هغه خبري چې سکول پکار دی بندول پکار دی کني پکو زما په خیال چې هغه دا فیصله کول نو د دې به مطلب وجوهات بو لکه داسې دغه کیږي چې لکه دا ترهګری په خو کې زیاتره داسې استعمالي سیزو چونکه یو ناراوا یو आवाज او چې را د الیکشن بچ دا غشنت صحیح په توګه باندې نو شي بل طرف ته دغه کم قدم اوچت کړي زما اپینین دا چې دا ډیر خو کړو چونکه پکارم داده بعض اوقات د الیکشن د سورز وی چې انسان چې ډیر زیات جذبتي شي هغه سیس چې نوی کول پکار چې هغه کیمرې مخې ته راوړل شي نو هغه چې دا مونږ کو خدا نور خبرې دي پکارم دا زما اپینین دا چې بالکل ښه خبره خدای کې لکه یو سوشل میډیا مطلب بالکل زموږ د ملک چې کومدانو بالکل اړوغین شپه چې چا سو ورکلو سی او یو بل دا چې هغه داسې بلایند فالووري چې هغه ورپسې مطلب تا یو چیز اپلوډ کو اوس څوک به زه به دا دغه نه کوم چې آیا دا علي شان چې دا کوم چیز اپلوډ کړی دا پوسټ یې ور کړی دا ټیک ته غلط دی دا چا په حق یا به خیال بس مخکې به شیر کوم نو دا چیز ډیر سره لایق یو غلط شي شوی دی نو مخکې دغه چې خورې نو هغه لپاره دغه پکاري نو دغه نت سرویس یا چې موبایل سرویس بند زما په خیال دی سره صرف دا شو چې هغه کچري چاته د خپل حلقو وغیرہ پته نه ولکه هغه 8300 والا چې کوم سرویس چې هغه سره د خپل حلقې پته لګي نو هغه سرویس لکه معطل شو او یا دا چې بیا دا ریزلټ لکه الیکشن کمیشن وی چې دا ریزلټ باندې لکه دغه چې دا لیټ ولې راغی نو زما په خیال دا څه دومره ایشو نه غنټه مخ یا غنټه وروسته راغی خو بهر کې لکه سیس دا الیکشن عام ټاکنې پر امن طریقې سره دا یو ښه خبره دا بالکل دا ښه خبره بل طرف ته کومو ګورو چونکه خلک په دې هم دته انتظار وی چې یاره ان افیشل ریزلټ چې سره روان دي هغه طرف ته هم زه خو مونږه که خبره وکړو د پیپل پارټي حزب معمول چونکه زیاتره سیټونه چې کوم دی هغه پنجاب هم د پیری چې دا په سند کې پنجاب کې اصل کې سناس مطلب هغه داسې خاص دغه نه خو بهر کې کم بیګي سناس سیټونو کې کامیابی به ته ملاویږي نو لکه دا تاسو دغه نو چې بلاول بوټو چې کوم نو اغي د الیکشن مهم آغاز د پنجاب نه په خصوصي توګه لکه لاهور او بیا جنوبي پنجاب کې نو هغه زما په خیال سنا سلسله وته ملو چې لکه دا ډیر لوی خبره دغه لپاره پیپلز پارټي پر ځکه چې هغه د سند نه وتل که تاسو نظر واچو نه هغه دا وخت څو کال رسو الیکشنو شي هغه صرف سند ته محدود شي وي لکه په کې پی کې بچ داغي کم دغه نو هغه شان دغه نتیجه هغه ته نه ملاويږي او پنجاب نه مکمل اوټ شي نو او بیا چې کله پی ټی آی دغه نو هغه چې سنا سیټونو هغه ته لاړل نو دیزل بهر کې لکه سنا واپسی کړي کم بیک شي دی مطلب یو ښه خبره راځي لکه هغه چې په دې لپاره وو سلورو صوبو دغه پارټي دا چارو صوبو کې زنجیر نو هغه بیا صرف یو صوبې ته محدود شي نو دا خبره چې مطلب هغه یو قومي پارټي جوړ شي بلکې ټولې پارټي چې دغه شان پاره صوبه کې سنا دغه نو لکه هغه سره یک جهتي نورم سیوا کې نو خبره پیپلز پارټي لپاره صحیح خبره دا خبره خوشته خو غیر ختمي یا غیر نتایج چې لګ هغه طرف ته لاړ شو خو ځکه خبره وکم سونو پښتونخوا چونکه زمونږ ټویټر او زمونږ سونو پښتونخوا پیج فیسبوک دلار تاسو مونږ چې دا کتل هم شي او زمونږ اپډیټ تاسو چې دا فالو کول شي لایک کول شي شیر کول هم شي د ټیم هم دا خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي سونو اف ام دلار 89.4 او 96 باندې ریډیو تاسو چې دا ټیون ساتي او بل چې دا زمونږ سونو پښتونخوا پیج باندې تاسو لایو مونږ براه راست کتل شي خو که خبرو کوم خیبر پښتونخوا پرویز سے د غیر سرکاري نتایج مطابق خیبر پختونخوا کې کومه خبره د خیبر پختونخوا او پی ټی آی چې دا 50% تقریبا غیر متوقع ریزلټ راغلی دی لکه هغه عموما چې کوم دغه بکیده سپیشلی چې په میډیا او بیا کوم چې کوم زمونږ تجزیه کار دي نو لکه دغه به دا کو چې میجارټي کې برابر راځي جی یو آی ان پی او سنا سنون لیگ به مسله کې سیټونه علي نو هغه بالکل غیر متوقع دغه چې کوم ریزلټ راغلی نو تاسو موږ دا وایو چې پی ټی آی په دریم ځل خیبر پختونخوا کې کلین سویپ کړل دا غلطه نشي ګڼل جی بالکل دا خبره لکه دی وخت کې دا اوس پر لکه لا حتمی ریزلټ سنوي راغلی او نو غیر سرکاري او غیر حتمی دي نو دی تر د دې پورې سحر پورې چې کم دي لکه 70% چې کم دي نو اغي پی ټی آی حمایت یافته چې کوم امیدواران اغي کامیابی مخ کې روان دي لکه فائنل لکه هغه مارجن دومره دي
چې ورپسې کوم په دویم نمبر دی مارجن دومره دی چې هغې کې د هغې دویم کس امیدوار چې کوم دی د هغه کامیابي لکه پاسبل نه ده صحیح. چې هغه بلې ترلاسه بل خوا خبره د یادوي بل خوا دا دی چې پرویز خټک هم چې دا چونکې یو پارټۍ چې دا بانی دی پارلیمنټرین پارټي جوړه کړه او ډېر چغې حوالې هغه خو به ډېر پکله کوي چې وزیر اعلی به زه جوړېږم وزیر اعلی به زه جوړېږم وزیر اعلی چې کوم دی کې پی کې خیبر پختونخوا خو هغه خبر مونږ په پروګرام سنو پختونخوا باندې تاسو ته زه وایم چې پی ټی آی پارلیمنټرین بانی چې کوم دی مونږ هغه خبره وکړو پرویز خټک د نوخار چونکې درو خلکو نه هغه شکست خوړل غیر حتمی یعنی غیر سرکري نتایج مطابق که زه خبره وکړم دا چونکې شکست لکه داسې نه دی مطلب هغه شکست مې زه معمولی مارجن دی پکې زیاتره ځایونو کې په دریم نمبر راغلی دی د دې پارټي په دویم هم نه مطلب دا چې هغه زه ټپ کمپټیشن وشي نو هغه اوس که مونږ حلقو خبره کوو په درو حلقو کې چې دا نو هغه لکه ټیک ټاک مارجن سره بلکې دی خو په دریم او څلورم نمبر پکې راغلی دي جی نو دا هم زمونږ اوریدونکو ته پته چونکې هر یو کس چې دا هغه په ګراوند چې سوي ان ګراوند او بیا ګراوند نه رستو چې دا کله الیکشن وشي بیا سوي نو دا صورتحال چې دا ریزلټ نه پس پته لګي چې څنګه ما بل ورځ پروګرام کې دا وی ما چې زه چې راتلم په دې سایډ باندې د کرک د کوهاټ او د پېښور سیمه چې کوم څه حالات وکړو نو هغه ځای کې د اے ان پی د جمعیت علماء اسلام او ورسره د پی ټی آی جنډ ډېر زیات ما خپل هم دا سوچ کول چې مقابله د دو پارټوي دا صحیح مقابله چې کومه ده بیا هغې کې چې دا داسې نوره پارټۍ هم چې د ځانو خویل چوکۍ سره مونږ هم د وي زنه ځای داسې وي چې په ډسټرکټ کې یو حلقه داسې وي یا داسې پولینګ سټیشنونه وي چې په هغې کې چا سوچ هم نه ځي نو هغه بله پارټي چې د هغه ډېر ښه روانه لکه که تاسو وګورئ چې کوم حمایت یافته د پی ټي آی امیدواران کامیاب شوي دي نو هغې داسې سویل نو هغه دغه مغې نه مطلب داسې نارمل غوندې عام کسانو مخکې چا زیاتره پکې نومونه هم نه دي اورېدلي خو چې وګورئ شکست یې چاله ورکړی دی ایمل ولی له آفتاب شیرپاو او سړي د امیر مقام نه چې کوم د لوی امیر حیدر له مطلب هغه لوی چې کوم دغه هغه د ټولو پاټو مولانا صاحب شو مولانا صاحب له خیر دغه شکست وکړ امین ګنډاپور خو لکه دا غیر متوقع کامیابی چې دا کمې تحریک انصاف امیدوارانو ترلاسه کړي لکه دا بالکل جی اوریدونکو او د لیدونکو ته دا پته وي چې مونږ کم د نتایج یا د ریزلټونو خبره کوو نو دا ان افیشل ریزلټ خبره کوو مخکې چې کم بیا وروستو کم ریزلټ راځي هغه به تاسو ته پته لګي خو پښتونخوا نه تعلق لرونکي هغه قایدین پارټیانو والا مولانا فضل الرحمن او سراج الحق یا ایمل ولی خان خبره وکړو دغه شانتي هغه هم د نکمې ښکار شوي دي څه داسې نتایج مخې ته راغلي دي تاسو خبره زه مخ په وړاندې بوزم مولانا فضل الرحمن سراج الحق شو آفتاب شیرپاو دی امیر حیدر دی امیر حیدر مسلسل چې راسونه د پی ټی آی دغه هوا براتله هغې کې هم دی کامیاب شو خو دې ځل شکست خوړلی دی مردان ایمل ولی شو میا افتخار او پرویز خټک شو محمود خان سکندر شیرپاو امیر مقام ارباب عالمگیر سردار مهتاب وزیر اعظم پاتې شوی دی او بیا ټول لوی چې کوم دی سردار حسین بابک او عنایت الله دی مرتضی جاوید عباسی او دغه شان نور لکه ډېر دغه لیډران دي چې هغې شکست خوړلی دی صحیح بالکل دا خبره خو مونږ د ټیم عقیل صاحب هم اوري او ویني مې هغه هم ډېر هرکلی او چې دا څه ډیټیل مونږ سره هغه هم شیر کوي چونکې سینیر تجزیه کار سینیر چې دا صحافي او ډېره مننه خوشحاله هم غواړو هغه او بیا داسې تاسو کمنټس لا تاسو خپل حلقو تاسو چې کم حلقې دي هغې هم مونږ سره تاسو خپل اپډیټ چې د هغه راکولی شئ او دا خو دا اپډیټ نور هم چې دا مونږ که خبره وکړو د سنو پښتونخوا الیکشن سټوډیو چې کوم دغه الیکشن سپیشل ټرانسمیشن روان دي په دې کې زه سابق وزیر الله او دغه شانتې د پی ټی آی پی یعنی پارلیمنټرین وایس چیرمن محمود خان خبره کوم پرویز خټک چې کوم د الریډي د حلقې د دې پارټۍ سره تعلق لرونکي دي دواړه نو هغه سوات کې د دواړو حلقو نه بدترین شکست چې کوم دی دواړه وزرای اعلی پاتې شوي دواړه وزیر اعلی هم پاتې شوي غیر سرکري نتایج مطابق هغوی هر شکست چې دا مخې ته دغه شنتې راغلی دی دا دغه کیسې دي او بل طرف ته مونږ این صوبایي صدر ایمل ولی خان مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین خبره کوو دا شان د صوبایي جنرال سیکرټري سردار بابک خبره کوو هغه هم چې دا کشمکش کې دي چې علي شان لکه د ټول نه زیات زما په خیال دی موجوده سچویشن کې د ټول نه زیات ماته چې کوم دغه ښکاري نو هغه دغه د سردار حسین بابک او بیا د امیر حیدر جی
لکه دا دوانه ما تاسو ته وی چې هغه تیر دغه کې چې کومونه هغه پی ټی آی مکمل دغه کلین سویپ کړو خو دي د هغه وخت کې ما دغه کړی وو مطلب سیټ خپل ترلاسه کړو سیټ باندې کامیابی ترلاسه کړې بالکل خو سچويشن ما درته وایي سر چې سچويشن اني ټایم بدلیدل شي هغه مطلب دا دی چې ځکه چې ریزلټ کله خلک اوټونه وچي نو تا ته پته ولګي ک جنډو ترتیب شي نو ما درته وایي کی پی کې لکه دا درې جنډې د پارټیانو د ډیر زیات چې دا عام وي ډیر زیات په کورونو باندې لګیدل وي خدا هو او بیا غیر متوقع دام شو چې لکه تاسو که نظر وګورئ ما تاسو ته وی کنه چې کوم لومبه د غراتونو جی یو آی باندې بزیات دغه چې دی به مطلب زیات سیټونه دغه کی خو هغه که تاسو وګورئ کنه نو چې کوم ځای کې دی آزاد امیدوارانو چې کوم پی ټی آی حمایت یافته امیدواران دي نو هغه کامیابی ترلاسه کړه نو زیاتره ځایونو کې جی یو آی په دریم پوزیشن راغلی په دویم هم نه په دویم زیاتره لکه ان پی ته بیا زه وایم چې مطلب د مخکې په مقابله کې زه هغه دغه پکې بهتري پکې راغلی چې هغه کم وټونه به خو اوس دي ځل زیاتره سیټونو باندې تاسو وګورئ نو په دویم نمبر ورپسې د ان پی امیدوار راغلی دی صحیح سر زمونږ پروګرام بالرډي روان خو کمنټ زلار زم چې د عوام د خلک سوي هغه طرف ته ځکه چې د دوی حلقې هم چې د مونږ وایو بار کلیو سبزی سب چې هم پراود اف کیپ اٹ اپ ثانک یو سر ډیر زیات مننه عبد الله خان هم کمنټس کړي دي ډیر زیات مننه او کرک نه مونږ یو میسج راغلی وای کرک کې تحریک انصاف غیر ان افیشل ریزلټ مطابق کلین سویپ چې دا کړي دي نو دا هم چې د کرک اپډیټ دي او مونږه کوشش کوو چې تاسو ته د زینا مونږ کم اپډیټ وي هغه به هم درکو که خبرو کو مونږ سره بل طرف ته کسونو پښتونخوا الیکشن سټوډیو سونو پښتونخوا پیج تاسو چې دا مونږه پاغه باندې لیدل هم شي زمونږه د خبرونه تاسو شیر کول شي نور ملګرو سره هم هو ان پی کې مرکزی سربراہ سابق وزیر اعلی امیر حیدر خان خوتی صوبائی اسمبلی نشست چې د پاکستان تحریک انصاف په مقابله عبدالسلام خبره کوو نو دا هم چې دا یو ډېر سخت مقابله شوی چې هغه ان افیشل ریزلټ مطابق چې د شکست کوم د بدترین شکست چې دا غامل شوی دی خو دا خو الریډي مونږه ان افیشل خبره چې دا روانه ده خو داسې نور هم مونږ سره چې کم معلومات دي هغه به هم در سره وړاندې کوو او پرویز صاحب سره هم چې کم معلومات وي هغه به هم تاسو وړاندې کوي چې څه حالات روان دي او څه چې جایزه ده هغه خو الریډي مونږه په دې باندې ډسکشن روانه خو مجاهد صاحب د سوات حلقه پی کې چې مکمل نتیجه چې کوم مخه ترغله دا مونږه کاغه خبره وکړو انا افیشل نو پی ټی آی حمایت چې کومه یافته خبره کوو فضل حکیم چې کوم دا هغه 25300 اوټ چې دا اغست دی او کامیاب شوی هم دی نو دا د بیا چې کوم د پی ټی آی پارلیمنټریان افتخار چې کوم دا 19000 پسې دوام نمبر چې کوم دی ارشاد علي چې دا 8930 چې دا اوټ دریم نمبر باندې هغه روان دي او د بجوړ حلقې پی کې 19 فارم 45 آزاد امیدوار خبره کوو دی پی ټی آی ډاکټر حمید الرحمن 23044 ووټ چې دا هغه سیده بجوړ خبره کوو خالد خان آزاد امیدوار 13000 چې دا هغه ورپسې په دویم نمبر چې کوم دی هغه اوټ روان دي او دا شند پی کې 76 خبره کوو پی کې 76 چې د پېښور حلقې خبره کومغه کو پی ټی آی حمایت یافته سمیع الله خان چې کوم دی عوامي نېشنل پارټي خوشدل خان ته شکست چې دا ورکړی دی ان افیشل ریزلټ مطابق دی پی ټی آی کس چې کوم دی د پی کې 83 خو ما سر یو راغره داسې نه بجو ټیم کې فارم چې کمینو راغیره هغه باندې پی کې 83 باندې لکه سمر بلور پټاپ لا فل نتیجه زما په خیال نه راغلو هغه پټاپ وسه تقریبا 33000 نه زیات پی کې 83 باندې او پی کې 78 باندې د پی ټی آی چې کوم حمایت یافته دغه نو کامیابی ترلاسه کړ مخکې ناظم پاتې شوی عاصم صحیح او ټایم را راکې مکرونه مردان بالکل صوبایي اسمبلی چې کوم ډیټیل کې راشه نو دی کې چې کوم دی د مردان د صوبایي حلقه پی کې 54 داغه نظر شاد کامیابی ترلاسه کړی را جی او بیا دغه شان پی کې 55 چې کم دی نو تو فعلا جوم دی او هغه کامیابی ترلاسه کړه چې کوم دا هغه دي ته د پی ټی آی حمایت ترلاسه مطلب داغي امیدواران وته ویل شي خا بیا دغه شان چې کوم د پی کې 56 امیر برزند دی مخکې لکه دی حلقې نه پاسه د پی ټی آی په سیټ باندې او بیا دی پی کې 57 ظاهر شاه تیر حکومت کې پاتې شوی د پی ټی آی په سیټ باندې ګټلې او اوس آزاد حیثیت سره راغی شوی او بیا پی کې 58 باندې عبدالسلام دی چې امیر حیدر په صوبایي اسمبلی کې شکست ورکړی دی دغه شان اغله امیر حیدر په دغه باندې عاطف خان
سره مقابله ورنه هغه فلحال حتمی نظر نه راغلی خو لکه عاطف خان تر برتري ترلاسه ده او بیا چې کم دی نو پی کې 58 باندې عبدالسلام کامیابی ترلاسه کړ، پی کې 59 باندې طارق محمود آریانی کامیاب شوی دی او پی کې 60 باندې افتخار مشوانی چې د دوم د پی ټی آی سره تعلق او پی کې 61 باندې احتشام کامیابی ترلاسه کړی دا. جی دا هو اوورال مونږه ان افیشل چې کوم ریزلټونه دی هغه ته وړاندې کوو، خو چې کوم فائنل ریزلټ راځي هغه کې پته لګي چې څوک چې دا مخې ته راځي یا زمونږه مستقبل یا زمونږه روان وزیر اعلی وزیر اعظم د کومې صوبې نه وزیر اعلی جوړیږي او دغه شانتې که مونږ د وزیر اعظم خبرو کو هغه خو مخکې روان دی الریډي، هغه تاسو ته پته لګي فائنل ریزلټ، خو مونږه کوشش کوو چې هغه ریزلټ چې هغه مونږ ته مخې ته راغلی دی او هغه ان افیشل ریزلټ دی. نو که سوات پی کې چونکه سوات ما یو حلقه بیان کړ، خو چې سوات پی کې 4 خبره کوو یعنی پی کې 4 خبره کوو کو د پی ټی آی چې التنه کم کس ولاړو علی شاه کامیاب شوی دی، هغه چې د ان افیشل ریزلټ مطابق هغه هم چې دا په اول نمبر دی. دا خو تاسو د اپډیټ د دې سیمې خو بل خبره کومګو سوات یو بل کوای ان ای 2 جی ان ای 2 نه تحریک انصاف چې کوم آزاد امیدوارو امجد علي کامیابی ترلاسه کړی دا، هغه 88938 سټونه ترلاسه کړو. په دویم نمبر چې هغه پسې کم دینو د مسلم لیگ نور امیر مقام د وزیر اعظم صلاحکارم پاتې شو، هغه بیا 37764 مطلب ډیر زیات ګیپ ته پکې 37764 سټونه ترلاسه کړی دي. او په دغه حلقه بیا د جی یو آی چې کوم امیدوار دی هغه 15522 عبدالغفور په دریم پوزیشن راغلی دی او دغه والا خو تاسو وې ان ای 4 چې سهیل سلطان کامیابی ترلاسه کړی د پی ټی آی دغه آزاد امیدوار د او بل طرف ته کومګو وګورو سونه پښتونخوا چونکه الیکشن سټوډیو د الیکشن سپیشل خصوصي ترانسمیشن سونه پښتونخوا باندې او دغه شنته زمونږ سونو اف ام باندې 89.4 او 96 باندې تاسو دغه आवाज هم اورئ. سونه پښتونخوا زمونږ د فیسبوک پیج دی، د فیسبوک پاڼه تاسو سرچ کولای شئ، زمونږ دغه आवाज زمونږ اپډیټ تاسو هغه نه چې دغه سره شي. خو سونه پښتونخوا الیکشن سټوډیو نه کومګه مخکې هم نور اپډیټ درکو. چیرمن کومي وطن پارټي آفتاب احمد چونکه خبره وکړو د احمد خان شیرپاو دا د ان ای 24 چرسده خبره وکم پی ټی آی امیدوار په یو غټ مارجن کې چې دا هغه ته شکست ورکړی دی ان افیشل ریزلټ مطابق. دا هم تاسو معلومه وي، دا خو اپډیټ نور هم دی، خو چونکه مونږ کوشش کوو چې هغه اپډیټ تاسو ته درکو چې هغه تاسو ته پته ولګي چې یاره غیر سرکاري نتایج کوم مخې ته راځي دی هغه کې مونږ څنګه تاسو ته سٹارټینګ کې وي چې 50% ان افیشل ریزلټ مطابق پی ټی آی چې کومه ده په صوبه په خیبر پختونخوا کې چې دا هغه په ټاپ باندې چې دا روانه ده. نو دا هم تاسو ته معلومه وي چې مخکې کم روان فائنل ریزلټ هغه به هم اپډیټ تاسو ته درکړل کیږي. خو دا خو الریډي مونږه سرسری هغه سيزونه تاسو ته وایو چې هغه مونږه ته پته لګي چې دلته مونږ سره کم ریزلټ راځي، نو مونږ کوشش وکړو چې هغه تاسو ته وړاندې کو. او دا شن نوشیرا پی کې 87 خبره کوم پی ټی آی پی چې کوم دا پرویز خټک هغه 18176 اور چې دا حاصل کړی دی غیر حتمی غیر سرکاري نتایج کوم مونږه تاسو ته مخې ته راوړو یا وړاندې کوو. دا هم چې د پروګرام ضروری ده چې برخه جوړ شي. نو دا شانته مردان الریډي خبره وشو دی ان 22 پرویز سب چې د اپډیټ تاسو ته چې درکو او دا شانته د مونږ کوشش کوو چې نور هم دا سه اپډیټ تاسو ته وخت په وخت راکو. خو مجاهد سب کولونه هم ډیر زیات روان دي، مونږ به اپډیټ هم درکو کته سره نو سره اپډیټ هغه هم تاسو ته راوي او مونږ به چې دا کوشش کوو چې سو کولونه هم واخلو چې مونږ سره د کوم حلقونه خلک راځي او هغه مونږ سره راځي چې شاملوي. فرست کال طرف ته سو 091524143 باندې تاسو رابطه هم کولای شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام کې هر کله سو کوم زینا زه تیران خبرې کوم د بونیر ام جی بونیر نه خبرې کوي. نه تیران خبرې کوم د بونیر حالات جی بونیر تاسو څه وایي اوس وایي د تیران خبرې کوم د وډونو باره کې راته د کمه حل کې خبره کوي تاسو. بونیر صحیح ده. بونیر ډیر زیات مننه. بونیر کوشش کوو چې تاسو د بونیر هم پاته ولګي. بونیر چې دا بونیر نه ډاکټر هم ولاړ کنه او بالکل پارټي نه چاغي څه پوزیشن نه پته خو نه بونیر اپډیټ هم موږ کوشش کوو چې هغه تاسو ته راوالو چې بونیر سره اپډیټ روان دي، چونکه موږ کوشش کوو چې آل اوور چې دا خبرې وشي. نیکسټ کال طرف ته زما بونیر اپډیټ هم تاسو به درکړل کیږي چې څه حالات ال روان دي. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پروګرام کې هر کله سو کوم زینا
مایل خبرې کوم چې کوارټ روډ کمرزین غړای جی جی صبر سره شاملوي او چونکه پرون الیکشن شو نن چې دا ان افیشل ریزلټ روان دي تاسو حلقو کې څه حالات روان دي څوک په ټاپ باندې روان دي سدسه معلومات درته شته کنه سر ما خو ځینې دا خبرونه زم تاسو مې غوږ دلته نت پرون بند و نت کار کولم جی 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 سیګنل بند تاسو ته سیګنل ټول بند وکنه خو تاسو ته انتظار چې ما ده تاسو به خوش خبري راکوي موږ اورو صحیح موږ دا با کېده زموږ دا یو ورور سره نه دي نه ډیر خوشاله شو خبرونه هم کوي موږ په شوق باندې دې خبرونه مورو په معلومات کولې نه بس څه پته نه لګي چې څه چالو شو صحیح کوشش وکړو تاسو نور هم ریزلټ چې د سمر رضی ان افیشل خوشالي به موږ هم درکو ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې موږ سره رالو او د بونیر اپډیټ غوښتو پی کې 27 خبره کوو آزاد امیدوار عبدالکبیر خان چې کوم دغه 27800 دا د پی ټی آی حمایت یافته جی دا آزاد امیدوار د خدا ماته لګي چې د پی ټی آی دی خو آزاد تقریبا چې دی د پی ټی آی دی لکه پی ټی آی تقریبا مطلب چې کوم دینو 70% نه زیات جی روان دي مخکې مطلب دغه کې دي کامیابی طرف ته روان دي بالکل د الیکشن سټوډیو خصوصي ترانسمیشن کې تاسو کومګه د بونیر خبره وکړو پی کې 27 یعنی پی کې 27 خبره کوو آزاد امیدوار عبدالکبیر خان چې د هغه 27821 اوټ هغه سره کامیابی چې د حاصله کړې ده غیر حتمی یعنی غیر سرکري نتایج کوم روان دي هغه تاسو اپډیټ کوو موږ سره دا غرو راغلو هغه تاسو چې موږ ته اپډیټ چې دا راکې صوبای خبره کوو پی کې 50 آزاد امیدوار خبره کوو عبدالله خان چې دا 40870 اوټ چې دا حاصل کړی دی او کامیابی چې دا حاصله کړی دا هم چې دا تاسو د یادوي دا اپډیټ په تاسو مخ په وړاندې چې دا بوزو او تاسو به درکو چې څه حالات روان دي په کوم ځای کې غیر سرکري نتایج کوم روان دي هغه څه حالات مطابق کومه خبرو کو چونکه مونږه کوشش وی چې هر حلقه اپډیټ تاسو درکو مونږ به کوشش کوو چې تاسو کله هم اخلو نیکسټ کال تر تزم یو کال به اخلو چې تاسو سوې کم طرف نه راځي السلام علیکم وعلیکم السلام خیلی سر پروګرام کې هر کله درته وایم سو کو کم زنه جی وای د ګل باغوانانو آیا غول سے به هر کله درته وایو څه اپډیټ او څه الیکشن حواله سره به سوې الیکشن څنګه وشو یو بیا غنه پاس تاسو حلقه څه صورت حال لې الحمدلله الیکشن خو ډیر خسته وشو زمنګ د حلقه خو اربا په مرای په وګټل صحیح تاسو حلقه وګټل غیر ان افیشل دي کوم ځای نه زب باغوانانو په پندرو جی 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 او څنګه محسوسوي چې د الیکشن څنګه وشو بنسبت د 2013 او د 2018 الیکشن مطابق الیکشن خو ډیر خسته وشو خو د پی ټی آی بیا پکې دغه شو کدی وسو د اکثریت زیات شنو د وزیر اعلی په دې څوک جوړي صحیح ده خو پوینټ او ډیر کله پوینټ او کوشش وکړو چې مونږ په دې باندې هم خبره اترې اوکے ډیر زیاته مننه مجید صاحب علي دغه خبره لما زین کیو چې لکه میجارټي کې پول کې پرون د دې چې د تحریک انصاف خو سار مې خبر کاتون لکه هغه دی داوا کړی چې تقریبا 150 پورې موږ سیټونه ګټلې دي وزیر اعظم به زموږ راځي جی جی نو دی خپل تم داوا کوي په کې پی کې هلکه واضح برتری تر لاسه تقریبا ما وې کنه تاسو ته چې 70% نه زیات سیټونه باندې دی کامیابی تر لاسه کړی ریزلټ تقریبا بیا کلین سویپ طرف ته روان دي نو اوس مسله دا چې کوم دی لکه د دې هغه انټرا پارټي الیکشن نو کړي نو هغه سره هغه دي ته انتخابي نشان ملاو نشو نو اوس دی آزاد امیدوار په حیثیت سره کامیابی تر لاسه کړی دي زیاتره سیټونه لري نو اوس مطلب مسله ودای سپیشلی په خیبر پختونخوا کې چې لکه سیاسي هغه بحران په نظر راځي چې لکه څوک به وزیر اعلی کیږي څوک وزیر اعلی میجارټي دی د دې پارټي شته نه سوال پیدا کیږي نو اوس لکه دا لا واضح نه دي ځکه چې ما کوم د سیاسي پوهان دي نو یا چې کوم لیګل ایکسپرت دي نو هغه د دوه هغه راي براتله چا به وي چې دغه شي لکه کدي سیټونه وګټي آزاد نو بیا پارټي کې شامل دي شي مطلب هغه خپل پارټي دغه به جوړ کی خو بل خو داسې کسان نمیم کتلی دي چې اغي لیګل سپورت یا سیاسي پوهان اغي وی چې غیره چې کومه پارټي ته انتخابي نشان نه ملاو شوی نو هغه پارټي کې بیا دي نشي شامل دي نو که چېرې دغه صحیح چې دی مطلب پی ټی آی کې نشي شامل دا خو تقریبا د دې خو لکه دومره دغه کې راغلي چې په وزیر اعلی جوړولو کې دي ته دومره مشکلات مخې ته نه راځي نو چې اوس دا سچويشن نه دی کلیر چې دی بس کوي سبا کوي
آیا دی به بلې پارټۍ کې شامل که بلې پارټۍ کې شامل دي به کومې پارټۍ کې شاملېږي او صرف دا دلته په KP کې خو لږ زیات بحران ځکه چې میجارټي دي راغلی دغه شان بیا نورو صوبو کې چې کوم دي او بیا په مرکز کې او په پنجاب کې سیټونه دغه کړي دي نو اوس به دا به دغه کېږي چې لکه مطلب دا به څنګه زموږ د کالر تاسو کو چې وزیر اعلی نو اوس دا به دغه کېږي چې دا مسله ده لکه یو بحران سیاسي بحران دی ښکارا چې دی به کوي څه وزیر اعلی به د پاره به څوک دی منتخب کوي ټکی به دا خو چې دا الریډي کلر هم خبره وکړه او دا سوال پورته کیږي هم او د مو تاسو ته وکړي چې دوانه دغه راغلي د ریجونه راغلي دی یو چې کدیو ګټر نو خپل پارټي نه کس دغه کولی شي پارټي خوشتانه اوس آیا یا کې دي شي داسې امکان پیدا شي دی هغه انټرا پارټي الیکشنو کې راغی نه پس کې بیا پارټي بحال شي او دغه شي خو لکه پوزیشن کلیر نه دی چې سبا دغه کلیر واضح هغه پوزیشن لا نشته چې کلیر جواب مطلب دی دغه شنو چې تیمور سلیم جګړه به وزیر اعلی کې څوک به کې لکه مطلب داسې لاغه پوزیشن چې څه صورتحال ورغږي څه صورتحال بالکل چې تاسو ته د پته وی الیکشن چې دا سپیشل ترانسمیشن تاسو سره چې روان دي سونو پښتونخوا پیج د لار تاسو مونږ کتل شي او د نه علاوه تاسو سونو FM ټیون کول شي 89.4 او 96 باندې نیکسٹ کال طرف ته زو مونږ سره سوکتي ځکه چې کلونه هم ډیر زیات راځي کوشش وکړو چې تاسو کالز هم پکې واخلو خا د دې کال چې ډراپ شوی تاسو بیا ټرای کول شي په 09152544143 زمونږ د ټلیفون نمبر دی 09152544143 دا باندې تاسو خپل اړیکې نیول شي خو نیکسٹ کال طرف ته زو بیا هغه نه پسو بیا نور هم اپډیټ درکو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سحرم ګلوري شاه مکمل شاه محمد ګلباغ په خبر خبر مکمل شاه ما هر کله درته وایو ډېر معنا فاست اپاس ټول خیبر پختونخوا ته او ټول پاکستان ته مبارکي ورکوم چې پرون د 8 فروری کومټونه وشو ماشاءالله ډېر په ایمانداري او په صداقت سره او به کلیس خطر پکې نه و ډېر کلی وټونه وشو او زما د خپل اندازې مطابق دا ډول کلی وټونه وشو چې په دې کې کپوله پورسز والو او په خپل ځای ولا وی سټیټ چاري چا سره کړي د بوت خواله نه دی راغلي او بالکل به زما مته نه پکې دا پاتیانو چې غوي نه پکې راشه او ځاشه نه راخلو دې په خپل انداز کې ما خپل تقریبا ولې 10 بجې او کوډه خوشاله شو ورانه او چې زم کله اوس لکلم غلا جی چې کله ما او کوډه تاسو په خدای یقینو کې ما سره رکعت نه پلو کو او الله ته می سوال وکړي چې یا الله تعالی زمونږ د اسلام د بقا لپاره زمونږ د پاکستان د ترقۍ لپاره د قوم لپاره دا چې یو نامزد شخص صدر وزیر اعظم کې چې زمونږ د ملک کې امن راشي او زمونږ د ملک حالات بدل شي زه به دا وایم چې یا تاسو د خبرې مې مور زما خپل سوچ داري چې تاسو په کې سوې چې را په صوبه زمونږ د صوبه کې د کوم وزیر اعلی چې جوړیږي چې دا بس مخلوط جوړیږي مخلوط وبکیږي به کنه دي ځا باندې فرند خپل هغه ورکی ول چې نشان نشته نو په دا نشان کې خو تاسو هم پته مونږ ته پته را چې ناجیزه شوی دی خو بهر حال دا د ګورنمنت او د پوهانو خو خره چې سیکړي دي او بیا د خلکو وفات سلام کوم د خلکو میر ته سلام کوم چې هغه پارټیسیپیشن کو او کوم کسان چې کامیاب شوي دي هغه ته مبارکي ورکوم او چې ناکام دي خیر دا د وخت قدر کیږي با او ټول ملک او ټول پاکستان ته بیا مبارکي ورکوم چې ماشاءالله ډېر خو له ټولو شګوره په 70 58% 58% راوټو لکه میډیا نو سوشل میډیا نو دونه قوان نو اوس چې څونه میډیا زیاتیږي هغه کیږي د وټونو پرسنټیج کم دی ډیر کمیږي د دې باندې لاره خبرو کې چې څو وجره پاکستان زنده‌باد او څونه په پایز آباد د لوی پامان په مخه مګړه خوشاله اوسه مکمل شاه ممارا لونګ ما ډېر خوري خبرې وکړو لکه دغه مو چې ما مطلب دغه وکړي چې کم د قوم او ملک د پاره کم دغه الله تعالی دی هغه نو ډېر مطلب زما په خیال چې دغه شان لکه دغه زمونږ عوام کې دغه شان وير د سړی څنګه دا کاکا خبرې وکړي لکه اس مطلب ځکه دغه نشي ملک کامیاب او ترقه په لور روانيږي او لکه دې دا خبرو وکړي چې څوک بکیږي نو هم غواړي چې لا مطلب کلیر پوزیشن لري خو بهر کې چې څوک هم شي که په صوبه کې شي او که په مرکز کې شي کنه نو زما په خیال لکه اوس که تاسو وګورئ کنه نو چې دا کوم د عوام دا رائے راغله جی هغه مطلب تقسیم ده غیر منقسم ده هغه ټول له سناسي سور کړه اوس د دې لیډرانو د دې پارټو حق جوړیږي چې د په شریکه د دې ملک او د عوام خدمت وکړي دا نه چې یو په حکومت کې راشي نو بل ولخ پی وي چې بل راشي نو بل ولخ نو دا سيزونه نه پکړ اوس کدلته کې کله چا جوړ شو په مرکز کې جوړ شو چې کم ځکه نو لکه چې اپوزیشن نه اغیله خپل اپوزیشن توپ دیم کوي لکه دغه د سیاست حسن د غزان برقرار مساعدي په عوام کې خو
نور چې دغه ځای راځي د ملک او د عوام خبر راځي د ولس د مفادو خبر راځي د ملک د مفادو نو هغه کې بیا یو بل سپورټ کول پکار دي لکه دغه علي شان صاحب کوم نظر واچو لکه 2018 سي نه تر د دې دمه په پاکستان کې شپږ وزرای اعظم بدل شو او دا ووم را روان دي اوس که ارسو راځي او ووم شي چې بیا موږ په گاونډي هیوادونو نظر واچو نو په تقریبا 2009 نه په بنگلاديش کې چې کوم دی نو هغه حسینه واجد ده جی بالکل 2009 په بھارت کې چې 2014 راشي اوس په نریندر مودي نو تاسو وګورئ هغه شان چې مطلب حکومت دغه سره رواني کنه نو هغه ملک معیشت او د ملک چې نور کوم دغه دي نو هغه حقوقي نو الته کې وګورئ هغه معاشي له سره د پاکستان د هغه معیشت ډیر زیات بهتر دی یو ډایلاګ ډیر زیات مشهور دی پرویز سے هغه هم چونکه ستا خبره هم روانه ده الله دغه ډایلاګ ختم کی زمونږ په آل اوور پاکستان خبره کومږه وکړو چې یاره ما دا کړي د کم کړي دي او د دا نه دي کړي زه به دا وکما او زه به دا وکما او د چې دا ما چې کله وخت ختمېدو ما دا کارونه کړي په د کې چې د ایست په د ګورنمنت کې ایست کارونه نه دي شوي ما ابل راشي هغه وایي چې ما خدا کړي دغه ډایلاګ د ختم کی مونږ دا سوچ اولرو چې یاره دا مونږ ملک پاکستان دی او مونږ په دې کې پاتې کیږو دا زمونږ آیډنټیټي دا مونږ شو کو خلکو ته به چې یاره دا زمونږ پاکستان په دې کې ما 15 کال تیر کړي ما دا کار نه دی کړی خلک وایي چې دا کار دا کړی په کار داسې خلک دي او په کار داسې دي چې مونږ او خلکو ته ووټ ورکو چونکه اوس ووټ چې دلې دی نو هغه به مخکې پته لګي خو بل طرف ته لږ اپډیټ در کوم زمونږ اوریدونکو لیدونکو ته اپډیټ دا دی چې نوشیر پی کې 88 آزاد امیدوار میا عمر چې کوم دی هغه کامیابی حاصله کړې ده په 38384 ووټ چې دا غیر حتمی یا غیر سرکري ووټ چې دا مونږ ورته ویل شو او بل طرف ته ان 26 چې کوم دا مومن خبره کو سجاد خان چې دا هغه 44925 ووټ هغه هم چې دا حاصل کړی دی او بل طرف ته کومګه چونکه دا خو الریډي مونږه دا خبره وکړه د بټاګرام خبره کوو پی کې 3400 نو هغه کې هم د جی ای اف چې کوم دا یعنی اف چې کوم د جی مولانا فضل الرحمن چې کوم دی هغه 7599 ووټ چې دا حاصل کړی ده چونکه دا غیر حتمی یا غیر سرکري ووټ مونږ ورته ویلی شو چې هغه روان دي د لنډی کوتل دغه چې کوم دی د پی کې 69 جی اغینه د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته آزاد امیدوار عدنان قادری 25000 ووټونه ترلاسه کړي په لومړي نمبر دی ورپسې په دویم نمبر چې کوم دی نو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار دی شفیق شیر آفریدي نو هغه 10000 ووټونه ترلاسه کړي دویم پوزیشن ترلاسه کړي کو وګورئ نو د دې په میانس کې تقریبا 15000 ووټونو ګیپ دی او بل طرف ته مونږ ته په کمنټ دلار هم دا خبر راځي چترال څخه خبر اپډیټ راکې چترال لوور مونږ خبره کو نو پی کې 2 یعنی پی کې 2 چې کوم دی د پی پی یعنی پاکستان پیپل پارټي خبره کو سلیم خان چې دا هغه 22995 ووټ چې دا حاصل کړی دی او دا شنته غیر سرکري کوم نور نتایج چې کوم مخه ته راځي نو هغه به هم در سره شاملو او بیا نوشیره پی کې 88 خبره ما وکړه پی کې 86 خبره کزو کوم آزاد امیدوار نو هغه محمد ادریس 38052 ووټ چې دا حاصل کړی دی او کامیابی چې دا حاصله کړی ده غیر حتمی غیر سرکري نتایج مطابق کزه خبر دا وکما نو دا هم تاسو پته نوخار پی کې 87 آزاد امیدوار چې کوم هغه هم حلیق الرحمن چې کوم دی هغه 44762 ووټ چې دا حاصل کړی دی او هغه هم کامیابی حاصله کړی ده غیر حتمی یا غیر سرکري نتایج چې کوم دی هغه تاسو سره مونږ شیر کوو چې ساب اپډیټ روان دي او بل طرف ته مونږه د پی کې 88 جی ای خبره وکړو نو هغه چې کوم دا احد هټک چې دا 12071 ووټ چې دا حاصل کړی دی نو دا هم تاسو واضح وي چونکه کمنټ دلار مونږ ته هغه خلک چې هغه ته الکو پته نشته چې یاره په دې کې څه صورتحال کوشش وکوم او دا شانتي پرویز صاحب هم مونږ کوشش دا روان کړی چې تاسو هغه ریزلټ خامخا چې دا مخه ته راولو هغه تاسو ته خو چونکه مونږ د پرویز صاحب تاسو ما سٹارټینګ کې یو خبر وکړه چې پرون چې مونږ په کوریج ته تلو نو د پولینګ ایجنټ چې څومره وی پریزایډینګ افسران چې کومي یا د کوم هغه خلکو چې هغه ډیوټیانې لګیدلې نو هغه چې مونږ اخلاقی تور باندې خبره وکم نو هغه چې مولید وکي سره چې دا هغه 2018 د 2013 الیکشن چونکه 2013 الیکشن هم چې دا ما کړی دی په هغه کې هم چې دا مونږ د پولینګ سټیشنونو ته تللیو 2018 هم چې دا مونږ کور کړی دی بیا دا شنت 2024 دی هغه هم مونږ کور کړو
خو د 2024 کې ایجنټانو او دغه شانتي چې هغه د پی ټی آی نو یا د هغه چې د پیپل نو یا د نون لیگ نو یا د جی ای اف نو یا جماعت اسلامي ول د کوم ایجنټ هم ول نو چې ناستو نو ډیر ریلیکس او یو ځای کې ما د مخ کې نه دی لیدلی چې هغه په یو لاین کې یو ځای کې ناست یو خپل خندا او چې د خپل نوټینګ کوي نو ډیر ښکلی انداز سره پرون مونږ هغه کور هم کړو نو ډیر زیات خوشحاله شو چې په کار د چې مونږ کې دا شعور راشي چونکې دا د یو ورځ الیکشن یو ورځ د پاره په کار د چې مونږ د کلونو ځان دښمنۍ پاغي باندې جوړی کو دا ډیر ښکلی مطلب هغه سیاسي اختلافات په خپل ځای هغه خبره هغه پکار دی هغه د جمهوریت حسن دی سیاست حسن دی خو هغه ذاتی اختلافاتو کې بدلون لري پکار بل تاسو وختي خبره کوله چې مطلب هغه ما دا کار تاسو یو ما دا کار کړ بل دا کار کړ پکار عوام لري چې عوام وشي د څه کړی دي دا خبره سره بل ز لکه دې ته ریکوست کوم د دې سونو اف ام ریډیو په ترو باندې چې مطلب کوم پارټي اوس راشي په اقتدار کې که هر یو راځي خو لکه د مخکې پشان دا سیزونو نه ډډه پکار ده چې لکه کبه چې منسوبي شروع دي نو هغه سر ته رسول پکار دي دا نه دي پکار چې دا پلاني وزیر اعظم دغه کړي ونه اوس خو کدا ز پورا کوم نو نوم به د هغه پارټي کیږي دا خو بل جوړه کړي ونه دا خو هغه شروع کړي کوس دغه کوم نو چې افتتاح کیږي نو به چې لکه دا خو په پلاني دور کې شو نو هغه منسوبه دي ډیلی کې دا چې لکه زمونږ د ملک په تاریخ کې چې تاسو ګوره نشان صاحب نو لکه ډیر زیاتې منسوبې دغه شان مخې ته راغلي چې هغه دی مطلب هغه سایډ لاین کړی دي بالکل دا لکه هغه کې په شیپه کم دغه شان پکې راتلی شي دغه شان بیا چې کومونه هغه ایران سره پایپ لاین منصوبه را دغه شان بیا د پنجاب لاهور کې اورنج لاین لکه دا دي چې هغه یو حکومت شروع کړي چې بل په بیا راشي نو بیا دغه کې یا دغه شان چې ګور په کې پی کې د صحت کارت دی جی نو هغه بیا بند کړی شو زدا هغه منصوبه کې څه خامي نو بجای دي چې هغه ته مکمل بندې سایډ لاین کې نو هغه ته هغه پارټي له هغه وزیر اعظم چې کوم هغه کس لا هغه لیډر له نقصان نه ورکې جی هغه نقصان ته ورکې ته پاکستان نه ورکې هغه نقصان ته ورکې ته خپل عوام له ورکې نو چې رستا ملک سره مینی کستا چاري عوام سره مینی نو هغه منسوبې جاری وساته دغه یو دوه جملو ته وګوره چې دا په سبا په میډیا باندې دا راځي دا خو پلاني شروع کړي و او دغه په منسوب باندې دغه نو دا سيزونه نه لکه ماته چې سپورټ کول پکاره دا سيزونه دغه پدی باندې لکه دغه پکاره چې هغه شان چې کوم شروع کیږي هغه منسوبې بیا جاری ساتي او په کار هم دا چې موږ خلک اپریشیټ کو چې کاغه د نون لیگ وی کاغه د ان پی وی کاغه د پی ټی آی کاغه د جی ای وی کاغه د جماعت اسلامي هغه د کومي وطن پارټي ولې نه وي چې کومه پارټي ولې نه وي چې هغه یو د ملک لپاره د عوام لپاره خیرخواوي هغه د پر یو خو قدم اوچت کی ها پوسټ لګي په کار د موږ اپریشیټ کو اسانه خبره ده او بل چونکه موږ خبره ده چې خصوصي ترانسمیشن د سونو پښتونخوا پیج د لار او سونو اف ام د لار هم تاسو سره چې دا وړاندې کیږي خو ټایم سره د سړي چې نیوز ټایم هم چې نږدې دی او دته بچدا چونکه بونیر خبره او شو هغه ټیم هغه رور هم د تاسو کول سب اپډیټ مې ورکړو خو سنور ورکم ان 10 چکم دا یعنی ان 10 چکم دا آزاد امیدوار بیرسټر ګوهر خان چکم دا هغه اور چې دا ډیر زیاتونه غستري چې دا خپل کامیابی حاصل کړ دا غیر حتمی او چې دا غیر سرکري نتایج کوم روان نتیجې چې کوم روان دي پغې باندې موږ خبره تر کړي او دا شانته رواني به هم وي نو موږ چونکه د ټیم موږ سره 10 بجې بولټن وی هغه به هم تاسو وړاندې کیږي پرویز صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې راغلی او موږ سره کېنسته او خپل تجزیه ورکړه بیا د خلکو غوښتنه هم اخیری کې تاسو که اپډیټ ورکوي یا تاسو پیغام ورکوي اخیری دا یو خبر راغلی دی لکه عام انتخاب چې د ملک پسته خبر خو صرف صوبینه چې دغه چې کم دی لکه دا اوس پور چې کم غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې د قومي اسمبلی 34 نشستونو رزلټ راغلی نو پاره کې 19 چې کم دي نو آزاد امیدواران کامیاب شوي دي په اتو باندې مسلم لیگ نون کامیابی ترلاسه کړی دا پښپاګو باندې پیپلز پارټي او په یو باندې جی یو آی کامیابی ترلاسه کړی نیوز او په اخیری کې هم شامل شو په کارم د په دې باندې وایند اپ کو او زما خبرونه بروانه وی یو لس بجې پرې اوس د نیوز بریک ته نیوز بریک نه پس موږ سره لس منټه بریک په نور واخلو هغه نه پس موږ رزو تاسو سره ډیر زیاته خبره تر کو پر سب ډیر زیاته مننه تاسو جی مهرباني شکر خوشاله سه زمونږ سونه پښتونخوا سمرا لیدون کې دي هغه هم ډیر زیاته مننه او د ریډیو سمرا لیدون کې دي هغه ته دا وایي چې موږ د خبرونه به یو لس بجې پر روانه تاسو سره بچا نور هم اپډیټ در کوم ور سره تاسو کمنټس تاسو میسج دا خبره زی کې پی کې
دی باندې لګونه د ما ورس تاسو میسج به مونږ ته راځي په 8881 به را سند کوئ او هغه نه علاوه زموږ هیلپ لاین نمبر 091524143 دا بچ تاسو یاد وساتئ په دې کال کولای شي حسن پښتونخوا پیج زمونږ دی دا تاسو شیر کولای شي فالو کولای شي او دا خبرونه به اپډیټ په هم تاسو درکو وخت په وخت اوس د سن پښتونخوا زمونږ پاڼه چې دا غنه اجازه تخلو یو شارټ بریک طرف ته بزو هغه نه پس راشو بیا به تاسو ریډیو چې کومه خبرونه دغه به 11 بجې پورې د شنتي روانه وي